ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن یو ډېر اهمه موضوع ما وی چېرې په هغې باندې تاسو سره خبرو کوم. بنیادي موضوع چې د هغې تعلق نه صرف د پاکستان سره افغانستان سره بلکې د سیمې سره دی او پاکستان حوالې سره. نن د پاکستان د فوج سرلښکر یعنی آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا صاحب یو ډېر زبردست سپیچ کړی دی. هغه یو خبره کړې ده، بنیادي خبره دا کړې ده چېرې د پاکستان مسلې چې کوم دي په دې کې موږ ته بنیادي خبره خو دا ده چې یوه دا ویلي دي چېرې الټرنیټ بیانیه یعنی متبادل بیانیه ضرورت دی، او بله دا ده چې کوم تنقید دی هغه په صبر سره چې کوم دی برداشت کول پکار. ډېر زبردست ما په خیال د دې نه بله ښه خبره نشي کېدی. کوم پورې چې زه خبره کومه د الټرنیټ بیانیې خبره ده، نو دا یو بنیادی د پاکستان ضرورت دی او د ډېر وخت نه موږ هم لګیا یو، ډېر پوهان هم لګیا دي په دې باندې. اکثر انټلیجنسیا چې کومه ده چېرې پاکستان کوم ځای ته موږ رسولې دي، خاصه توګه باندې یو څو بیانیې چې کوم دي د هغې باره کې تاسو ته خبره کوم. هغه ریورس موږ له پکار دی او د دې بیا سخت ضرورت هغه ټایم کې راغی چې کله په 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې حمله وشوه. په هغې کې 1.5 سل نه سوا ماشومان او بیا د نه سوا چې کوم دي استادان هغه شهیدان کړي شو ډېر په بد طریقې سره. هغه ټایم کې دا ویلي چې اوس د دا ملک په اله سمیږي چې د دې موږ ټوټل هغه بیانیه چې کومه ده، بیانیه زموږ څه وه؟ نمبر 1 هل ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست. چېرې ټوله دنیا چې کومه ده دا د مسلمانانو ده، چې د مسلمان د الله تعالی ده او چې د الله تعالی د نو بیا زمونږ ده. دغه شانتې بیا دا چېرې پاکستان چې کوم دی دا یو مذهبي ریاست دی او په دې کې به د اسلام دپاره د مذهب دپاره هر نو هغه بیا په ځای د دې چې ریاست دغه شو هغه شی پرایویټ شو، پرایویټایز شو. یوه جهاد چې کوم دی زمونږ ډېر لوی د هغې هغه پبلک پرایویټ شو، بیا هر یو ګروپونه رالل او د هغې باقاعده مونږ روزنې وکړلې. د هغې سره چې کوم دی هغه مذهبي بیانیه چې کوم وه هغه ډېره لرې پورې لاړله. بله خبره دا وه چې د دې ملک کې ټول خلک چې کوم دی هغه کرپټ دی، ټول خلک چې کوم دی هغه محب وطن نه دی. صرف هغه خلک چې د هغوی تعلق د سکیورټي ادارو سره دي هغه چې کوم دی پاک هم دي، کرپټ هم دي، کرپټ هم نه دي او محب وطن هم دي. نو ټول سیاستدانان خواب یوه ده. بله خبره ده په دې ملک کې د ملک په نظام سرام چلولو باندې هېڅوک هم نه پوهېږي. یو چې کوم دی جرنیل صاحب یا چې کوم دی واکداران دغه چې دي دوی پوهېږي په هر څه باندې. نور سیاستدان چې کوم دی په ملک چلولو نه پوهېږي. د سیاستدان کار دا دی کرپشن کول، خپله فیملی چې کوم دی هغه ځای ته رسول. واحد جرنیل صاحب چې کوم دی بس دا ټیک دی. نو دا یو بیانیه یو دا ډېره غټه خبره وه. افغانستان حوالې سره زمونږ بیانیه چې کومه وه هغه دا وه چې افغانستان کې به خامخا داسې حکومت وي چې هغه زمونږ د لاس د لاندې کوم چې مونږ وایو هغه حکومت به راځي چې زمونږ د خوښې نه هغه به مونږ نه برداشت کوو. نو د دې د وجې نه افغانستان باره کې د 13 کالو راسې چې کومه بیانیه وه هغه هم دغه بنیادي بیانیه وه. انډیا باره کې بیانیه چې کومه وه هغه دا ده چې انډیا زمونږ ازلي دشمن دی، انډیا پاکستان نه برداشت کوي او خامخا چې کوم دی بس مونږ له دا یو شی دی چې کوم سړی د هندوستان خبره کوي نو هغه د پاکستان دشمن دی. نو د پاکستان لوی لوی سیاستدانان چې به د روغې خبره کوله، سمه خبره کوله، هندوستان کې هم یو وارې پورې وه، دلته کې هم هغه وه. نو هغه چې کوم دی مونږ چې کوم دی غداري وطن ډیکلیر کړ، بلوچ غدار دی، پښتون غدار دی، سندي غدار دی، بنګالي غدار دی. نو دا بیانیه هم د دغه بیانیې د وجې نه چې کوم دی ملک دې ځای ته ورسېده. نو اوس او بیا دا دی اوس آرمی چیف چې کومه خبره وکړه چې د ملک اصل دشمن اوسه پورې به مونږ وایو چې هندوستان دی پلان دی، اصل دشمن هغه وایي چې غربت دی، بوک او جهالت دا اصل دشمنان دي. نو اوس الټرنیټ بیانیه څه پکار ده؟ دا یو بنیادي سوال دی او زه وایم چې په دې باندې تاسو خپل رائے ورکړئ. زه به هم بیا ستاسو د رائے په بنیاد باندې نمبر 1 مذهبي بیانیه څه پکار ده، یا دغه بیانیه چې په دې ملک کې به صرف چې کوم دی مسلمان بیا د بده قسمته مسلمانانو کې به سني مسلمان، په سني کې به بیا A او په A کې به بیا B او په B کې به بیا C فردر ډیویژن شو. دلته کې به د اقلیتونو یا خو هغه د آئین یو څه وایي خو مونږ کوو بل څه. دې باره کې ډېره دغه خبره ده. بله دا ده چې پرایویټایزیشن آف جهاد پاکستان کې کله چې د افغانستان جنگ شروع شو هغې دپاره مونږ دلته کې د پرایویټ ګروپونو چې کوم دی د هغې روزنه وکړله او هغه پرایویټایزیشن بیا د کشمیر مسله وه. هغې دپاره مونږ د جهاد چې کوم دی پرایویټ دغه مونږ دغه بل ریلیجس بیانیه چې کومه وه د ریلیجس پارټو چې کومه وه چې بس مونږ صرف د اسلام دا دغه دی، دا نورې چې کوم دي دا سیکولر یعنی د کفر خبره کوي. دغه شانتې سکیورټي حوالې سره تاسو څه وایئ چې څه پکار ده؟ آیا په دې ملک کې واقعي صرف جرنیل صاحب چې کوم دی هغه په
هر څه پوهیږي هغه ملک چلولی شي. سیاستدانان نکمې دي، سیاستدانان پسې نه پوهیږي، نالایقه دي، کرپټ دي وغیره دي. دا هم یو بیانیه وه. د دې سره به څه کول غواړي؟ دا ستاسو نه زه پوښتنه به کومه. افغانستان باره کې خو ماشاءالله ډېر حده پورې تبدیلي راغلی. نو زه وایم چې هغه خو که دغه شانتې دا اوس چې کوم حالات دي که دوی هم دغه غواړي چې موږ له پوره امن افغانستان پکار دی. افغانستان په کابل کې که د هر چا حکومت وي هغې سره زموږ کار نه دی. افغانستان یو جدا ریاست دی، یو آزاد ملک دی، د افغانانو دی، د هغوی خوښه ده چا سره تعلق کوي د چا سره تعلق نه کوي. نو دا یو بنیادي شی دی چې په دې باندې تاسو څه وایئ چې د افغانستان باره کې موږ له نور څه پکار دي. او بله خبره د هندوستان باره کې بیانیه څه پکار ده؟ آیا موږ له دې ته کتل پکار دي چې بي جے پي څه وایي، آر ایس ایس څه وایي، هلته کې د هغې بیانیې سره موږ له خپل ملک چلول دي که نه زموږ خپل هم د هندوستان باره کې بیانیه خو یو دا بیانیه ده چې یاره هندوستان چې دی دا د پاکستان ازلي دشمن دی. نو تاسو څه وایئ چې څه پکار ده؟ یوه بل بلوچ باره کې، سندھی باره کې، پښتون باره کې، سرایکي باره کې چې کومې اوور رایډنګ بیانیې دي دا څه دي ستاسو په نظر کې او څه پکار دي؟ نو زه دا وایم چې آرمي چیف جنرال باجوه زبردسته خبره کړې. ملک مونږ بچ کو دا وخت کې نو مونږ له یو شی چې کوم دی هغه دا دی چې الټرنیټ بیانیه یا متبادل بیانیه پکار ده. دا کومې چې دي د مذهب باره کې د پاکستان کې کومه بیانیه بالکل دی، خو زموږ ملک دې ځای ته ورسو چې هر سړی راپاسي او د مذهب په نوم باندې سړی وجني او بیا ورته څه ویلی نه شي. کوم ځای کې یړو غواړه هلته کې جومات جوړوي، اسلام آباد کې ټول په ګرین بیلټ باندې جوماتونه جوړ دي. هغه وایي چې هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس کې چې دا زموږ دغه جهاد فی سبیل الله زموږ سلوګن و. حالانکه د سیولایز ورلډ کې ډیفنس فورسز اف ا کنټري چې کوم دی هغه د ملک ډیفنس کوي. نو دغه باره کې چې تاسو د کم جهاد خبره کوئ، آیا د غربت خلاف، د جهالت خلاف، یا چې کوم دی د بوک خلاف، د لوږې خلاف جهاد دی که نه هم دغه چې کوم زمونږ یو پریکټیکل مونږ استعمالو دغه دی دې باره کې. او زه دا وایم چې یاره خاصه توګه باندې دا یو څو څیزونه دي چې په دې باندې تاسو خپلې رایې ورکړئ. زه څه وایم هغه زما رایې کیدی شي، ای څه وایي بي څه وایي هغه د هغوی رایې کیدی شي، خو تاسو څه وایئ چې مونږ له متبادل بیانیه څه پکار ده په ملک کې. او دا اوور رایډنګ دی وخت چې کوم ایگزیسټینګ بیانیې دي د دې باره کې تاسو څه کار دی؟ نو زه وایم لیټس ټاک اباوټ اټ. بیا به هم په دې خبره کوو، د نورو خلکو سره به په دې باندې رایې اخلو چې دا زموږ سره سچویشن څه دی او پکار څه دي.